یو مسله ته ذکر کوم. ا مسله دا چې کله کله انسان وي زه ډېر منګزار یم خو کار می سمې نه خوري. د دې یو څو وجې کېدی شي. زه ډېر منګزار یم سهار د لمونځ خیال ساتم سهار مونځ نه پس ودکېږم نه د اشراق پورې اشراق وکړم بیا د هغې نه پس که څه کوم بلکې د سره ودکېږم نه د ماسپښین خو نیمه ګنټه مخکې جومات ته ځم دغه شان د مازدیګر 15 منټ مخکې ځم ماښام هغه د سر راځم نه کور ته بس هلته یم بس ذکر اذکار کوم ځکه د مازدیګر وخت ډېر اهم وخت دی او ماسپښین خو درس ته ځو د خیره سره او بیا څه کوم مانځه ته ایسار د هغې باوجود د انسانانو کارونه هغه سمې نه خوري اساني په ژوند کې نه راځي. د دې څه وجې کېدی شي وجوهات ډېر دي یو څو وجې ته بیانو. یو وجه دا کېدی شي چې انسان د خپل عبادت کې په اولنۍ د عبادت نه مخکې دا خبره یاد وساتي چې خېټه به د حرامو نه پاکه کړي پردی روپیه به د په خېټه کې نه پرته دا اولنۍ خبره رشوت په خېټه ته نه تللی سود د هغې نه به ځان ساتلی له حرامخورو سره به کښېني نه د هغې رزق به نه خوري مشتبهه څیزونه اول به د سړي نه تپوس کوي څه کار کوي بیا به د هغه رزق خوري. دا یو وجه کېدی شي. دویمه وجه چې ما قرآن او سنت هغه څومره مطالعه کړي دا معلومیږي چې د انسان په عبادت کې اخلاص نه اخلاص دا معنی چې زه دا مونځ کوم دا دې لپاره کوم چې مانه الله راضي څه غرض مې پکې بله هغه نشته. دا مې وله بله وجه هغه دا چې دا مونځ دا خو د جنت څه شی ده د جنت کنجي ده دا تاله د مشکلاتو ده دا تاله په یو چابې باندې کلاویږي نو چې تاله کله کلاو شي انسان ته اساني راشي داسې ده که نه او چې تا چابي غلطه جوړه کړې نو بیا تاله کلاویږي نه کلاویږي پته لګي مونځ تا ټیک نه دی مونځ تا ټیکه ته په دې باندې جګړه خو کې چې امین په تیزه ووایو که په رو ووایو چې هغه مستحب دي ته په دې جګړه خو کې چې لاسونه بار بار شوت کو که بار بار شوت نه کو مستحب دي څنګه شوت نه کو په دې جګړه کې او تا چې په دې چا سره جګړه ونه کړه چې قرائت په منځ کې فرض دی تعالی قرائت درځي که نه درځي دا به څوک کوي تاسو امام صاحب نه ورځي قرائت او تجوید نه کړی هغه چې دا سوی غلطي وایي مخکې ولاړ دی ترجماني غلطه کوي ستا مازه کار نه کوي ته څه کوې عبادت دې ته وایي عبادت دې ته نه وایي یو سړی دی مجبوره دی چړاقوت ته هغه دغه نشته هغه مکلفه نه دی نه یادې بس هېڅ ضرورت نشته خپل کوشش کوي بس کافي ده انسان د سره دې طرف ته توجه نه ده کړې لوی عالم وي بهترین امام وي او چې مخکې جمعې ته ودرېږي ته به دا دی څه وي الله جل شانو کتاب په شرمونو باندې وشرمه فرق نشي کولی د دې فرق نشي کولی زه د تلاوت داسې کوم زما مونځ فاسد شوی که ټیک دی څه ګډې وډې ته په یو ځای کې امام پسې ولاړ وم که نه دغه امام داسې غلطي وکړه چې ما څه نه وي هېڅ مې نه وي ځکه زما طبیعت دا دی چې یو عالم سړي ته ته دا ووایي چې دا مونځ دې نه دی شوی جګړه سره کوي د عام سړي په خبره خو دونه نه غوسه کېږي خو که ملا ورته وي منځ کې حسه دي که نه طبیعي دې وکړه ملا سړی خو دا خبره ملا ته بلکل نشي کولی بس زه غلی شوم ځان مې غلی کړو نو هغه ځای هغه خلکو زه ټولې پېژندم که نه مخکینۍ خبره ډېره مخکینۍ نو اوس ما ته لمونځ وشو که نه بس ما ورته وایي چې دا مونځ دوباره راوګرځوئ دا مې ورته نه وایي چې نه دی شوی ما ورته دا مونځ دوباره راوګرځوئ پې شانتې و چوت شو ولګېدو غاړه ریختې و ما ته وایي ته په څه پوهېږي اوس ما زه نه پوهېږم او تا چې مونځ وکړه نه دې معنی دا ده بس سړی وګیر شو هغه ته پته ولګېده زه خو دغه شانتي وم چا ته پته نه لګېده چې دا ملا دی که نه بس ما ورته داسې مسله ده او ما یې پلانکي کتاب لیکلي که دې په ځای داسې وویلی شي نو داسې کړي سره د صفو مې له حوالې ورکړې پالک سات سړی روغ غونته کې راټول شو ما ته دا جمع تاسو وکړي ما زه نه کوم مونځ دوباره وکړې بس تاسو خپل حق دی هغې باندې مونږ پوهېږو صرف دونه خبره ده ما نه وي ما بیا هم څه نه وي ما پرېږده بس خلک دي د هغې پوه شه او کار یې پوه شه بیا مې وروسته سړی ما ته مې لاړ څه به ورته ووایم چې مقتدیانو ته دې ووایه چې دا مونځ راوګرځوه چل به ولې جوړ ما یې فساد نه شم جوړولی دا هېڅ پته نه لګي چاته چې څه وایي بابړ والا کیسه زه بار بار کوم بس تاسو یې رایادوئ ځان ته بس اوس یې نه کوم نو قصه مې دا ذکر کوله چې دا یو بله وجه ده چې انسان هغه قرآن مجید قرأ تاسو وایه نه مانځه کې وتې بار دي هغه ارکان او شرایط چې یادوئ څو فرض دي پکې بیا په نسبت باندې 15 د مولیانو په نسبت باندې فرایض دي په مانځه کې نو هغې کې دا شپږ دننه دي نو تاسو وایئ تکبیر تحریمه قیام بیا څه دي قرائت دی نو ته قرائت ټول غلط دی چې کوم فرض کار هغه دې پرېښود جګړه دې په دې شروع کړې چې امین تیز ووایو ګورو ووایو وایه